نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تصل على أحد منهم مات ولا تقم في قبره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانانو، کوم میاشت کې مونږ روان یو، دغه میاشت تقریبا په ختمېدونکې دی. دینه بعد څه کومه میاشت روانه دی، هغه میاشت عربی په لحاظ سره محرم شروع کیږي، او محرم کې ډیر زیات واقعات شوي دي. عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین شهادت دغه په پیله محرم باندې شوی دی. دغه شان حسن رضی الله، حسین رضی الله تعالی عنهما، دغه شان واقعه کربلا دغه هم په دې پیله لسو ورځو کې شوي ده. نن به درته انشاء الله العزیز عمر رضی الله تعالی عنه په زندګۍ باندې خبرې کوو، او که ژوند وو انشاء الله راتلونکي جمعې کې به حسن حسین رضی الله تعالی عنه دغه شان د یوم عاشورا متعلق فضیلت به انشاء الله بیانوو. زما ورونو، عمر رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دویم خلیفہ و. دی ډیره لویه او بهترینه او دغه شان رعبناکه خپل ژوند یې تیر کړی دی، او دغه شان په دې دارالحکومت امیر المؤمنین بادشاہ لسنیم کاله دی بادشاہي عمر رضی الله تعالی عنه کړی ده. سکم حدیث تاسو مخکې ما وړاندې کو، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله د عمر د ژبې کې حق ګرځولی دی، یعنی د ژبه سکومه دی او د زړه سکوم دی حق ورکې چولی و. په ژبه باندې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه به همیشه حق ویلو، او دغه شان نبی علیه الصلاۃ والسلام ارزو هم انداغه وا، تمنا هم انداغه وا. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه دغه اسلام تراشی، او دا عمر رضی الله تعالی عنه په ذریعه سره اسلام دغه شي دغه مضبوط شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا هم کړی و، صدقه دواړه عمرین، یو ابو جهل و یو عمر ابن الخطاب و، په دواړه کې یو دوی په ذریعه سره ایمان ته طاقت ورکړي.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په دواړه کې یو کې دعا قبول شو یو په حق کې سو عمر رضی الله تعالی عنه هغه ایمان راوړو او دویم سکوم هغه ابو جهل و هغه لعین د دې دنیا نه دغه چې شو دغه لاړو زما عزتمند مسلمانانو عمر رضی الله تعالی عنه په زندګۍ باندې روشنایی شو سکله هم د غزوه بدر په مکه باندې جنگ وشو او الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته فتح ورکړه د کې 70 مشرکین دغه شول دغه قید شول او 70 مشرکین دغه شول قتل شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دوی د قیادیانو متعلق مشوره وکړه څه کول پکار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تبارک وتعالى دا درو خبرو اختیار ورکړو یا خدا غته معاف کا یا آزاد کړه او یا دا چې کړه قتل کړه او یا ته فدیه و نواخلا جرمنا ور نواخلا خو بیا هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره وکړه د دو قیادیانو متعلق څه کول پکار دي آیا قتل ول پکار دي آیا آزاد کول پکار دي آیا دوی نه جرمنا اخستل پکار دي جرمنی متعلق جرمنی معنا دغه د فدیه و نه اخستل پکار دي بهر حال ټول نه مشوره واغستله اکثر صحابه په دی باندې راغله یا رسول الله فدیه ورنه واخلو او دغه فدیه کوم دی دغه په جنگي آلاتو کې جنگي امورو کې دغه متشکړو استعمال او په دو قیادیانو کې اکثر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین خپلوان دي یو قسم صله رحمی به هم وشي او دغه شان دوی نه به فدیه واخلو او دوی به آزاد کړل شي شاید څه به ایمان هم راوړي نو ډیرو صحابهونه اندغه رای واغستله او اکثرو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین اندغه رای دکی امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه هم نست جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه ته متوجه شو عمر ته خور کې هم څه وایم عمر رضی الله تعالی عنه ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی ته هم مشوره واخله ته ورکې څه وایي امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایلو زما رای باندې خو اسه هم څوک به عمل نه کوي لکه زه یوازې هم دغه ټول صحابه کرام دغه یو طرف ته دي نو ما نه ته ولې رای اخلي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو اے عمر ته خپل رای پیش کا مشوره داسې نه دی اوس مونږ ور باندې فیصله کړې ده بلکې مشوره کومه مشورې باندې هم اتفاق رای راغلو خلق ډیر زیاتونو هغه مشورې باندې مونږ چې کوو عمل کوو تم خپل مشوره خپل رای پیش کا کچېرې تاسو را صحابه کرام ډیر ولاړونو بیا خو ستا مشورې ته مونږه دغه چې ورکوو ترجیح ورکوو ورته یا رسول الله ډیره ښه دی یا رسول الله زما رای دغه دی څه د څومره هم قیادیان دي دغه کفار دغه ټول د قتل کړی شي او دې کې څومره هم چا خپل خپلوان دي هر یو کس لګی شي هغه خپل دغه شي کړي قتل کړی شي که زما ورکې خپل خپلوانو زه به قتل کړم که یا رسول الله ستا ورکې خپل خپلوانو لکه عباس رضی الله تعالی عنه دا هم په دې قیادیانو کې ته به خپل خپلوان قتل کړي دغه شان ابوبکر رضی الله تعالی عنه به خپل خپلوان قتل کړي
نو دی په ذریعه سره به د اسلام دغه شي غالب شي. الله تبارک وتعالی ته به موږ وښیو چې په اسلام کې موږ خپل خپلوان هم نه چلیږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته متوجه شو تاسو ورکی څه ووایو. صرف یو صحابي عمر رضی الله تعالی عنه طرف ته شو، نو ټول داسې ویلو چې یا رسول الله دغه فیصله دغه شی دغه سخته دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل عمره فیصله د ډیره سخته دی، رای د ډیره سخته دی او تا سره چوک نه ویداری. بهر حال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فیصله وکړه چې کومو فیصلې باندې د ټول صحابو دغه شی و دغه متفق. هغه فیصله چې شوه هغه دغه واسه دغه دوی نه فدیه واغستل شي. سکله هم دغه فیصله وشوه دغه مشرکین چې کوم دوی آزاد شول، الله تبارک وتعالی فورا جبریل علیه الصلاة والسلام دغه آیات را نازل کړو. دغه آیات مفهوم انداغه دی چې یو پیغمبر د پر دغه مناسب نه دی چې دغه مشرکینو نه دغه چې شی واخلي دغه فدیه واخلي. مراد یې انداغه و. عمر رضی الله تعالی عنه کومه رای وه هغه رای د الله تبارک وتعالی هم دی. په کار خو دغه واسه دغه مشرکین ټول قتل کړل شوي وو. دې ته موافقت عمر وایي، یعنی عمر رضی الله تعالی عنه سره الله تبارک وتعالی رای سره د شی راغلو موافقت راغلو. بهر حال کار خو هسې هم شوی و. نو امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه دومره جلیل القدر صحابي و هغه رای طلب کړه، رای پیش کړه، نو الله تبارک وتعالی هغه رای دومره زیاته خوښه شوه د بني آیتونه راغله. بقاعده تنبیه الله تبارک وتعالی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو. ستا ته هم دغه پکارو دغه مشرکین د کوم کفارو دغه ټول قتل کړل شوي، دغه فدیه اخیستل پکار نه و. بهر حال کار شوی و. یو خو دغه دی. دویمه دغه دی امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفرمایي یا رسول الله پر دې حکم صادر کا داسې څومره هم مسلمانانې ښځې دي یا دغه صحابه اکرام دي رضی الله تعالی عنهم اجمعین دغه ته دغه حکم وکړه چې دغه نه محرم نه دغه چې شی وکړي دغه پرده وکړي زنانه. هغه وخت کې داسې پرده نه و لکه څرنګې نن سبا کې پرده دی. نو صحابه کرامو د زنانو به د مخ مو دا به لیدو او دغه شان لسونه به لیدو او یو بل کور ته به ښې طریقې سره ورتللی شو. نو عمر رضی الله تعالی عنه دغه کار دغه خوښ نه شو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفرمایل یا رسول الله د پردې حکم دغه چې کړه دغه صادر کړه. ځکه تاسو کور ته هم هر قسمه خلق رسی، مشرکین هم تا کور ته رسی او دغه مشرکین به د ستاسو کور ولا څومره هم ښځې دي دغوی ته به بد نیت باندې به دغه منافقین دغه مشرکین دا به ګوري بیا. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفرمایلو ای عمر زه خو په خپل ځان نه دغه حکم نشي صدرولی، الله تبارک وتعالی ما ته ووایي هغه نه بعد به زه حکم دغه چې کوم دغه صدروم. بهر حال عمر رضی الله تعالی عنه دغه رئیس کومه وه دغه الله تبارک وتعالی ته دومره زیاته محبوبه شوه چې هغه نه بعد الله تبارک وتعالی د پردې حکم دغه چې کړو دا نازل کړو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن داسې قسم نور آیتونه دغه چې شول دغه نازل شول. نن نه بعد به
د خپل خپلوان د محرم نه علاوه غیر محرم په وړاندې به څومره هم زنانا دي دا به چې کوي دا به شرعي پرده کوي. نو دغه چا متعلق اول چا خبره وکړه؟ عمر رضی الله تعالی عنه وکړه. الله تبارک وتعالی ته دا خبره دغه شی شوه محبوبه شوه، نو په دې باندې دغه شی کړه دغه آیتونه نازل کړه. دومره جلیل القدر، دومره بهترین، دومره اعلی صحابي عمر رضی الله تعالی عنه. او بل داغه دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مکه کې عمره کوله، عمر رضی الله تعالی عنه سره هم عمر رضی الله تعالی عنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمولی یا رسول الله ټول صحابه کرام ته دغه حکم وکړه چې مقام ابراهیم دی باندې د 2 رکعاته نفلونه کوي. مقام ابراهیم هغه ځای دی الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام کوم قدمونه دي هغه ځای باندې دغه شی شوي نقش شوي دي لګېدلي دي. نو الله تبارک وتعالی ته دغه دومره زیاته محبوبه شو دا خبره الله رسول ته وفرمایلو بقاعده قرآن کې دغه آیتونه راغلل ته ټولو صحابو ته دغه حکم وکړه چې په دې مقام ابراهیم باندې به 2 رکعت دغه شی کوي د به نفلونه کوي، نفل به کوي. زما عزتمند مسلمانانو عمر رضی الله تعالی عنه په خپل باندې فرمایي چې درو خبرو کې الله تبارک وتعالی ما سره د شی کړه دی موافقت کړی. یو په جنگ کې فدیه په خبره کې تاسو ته مخکې ما تفصیل وستیر کوم تا یو په پردې کې او یو د مقام ابراهیم کې 2 رکعاته نفلونه نفل کول. بهر حال عزتمند مسلمانانو عمر رضی الله تعالی عنه ډیر جلیل القدر صحابي تیر شوی. په مدینه کې به منافقین ډیر زیات وو. دغه کوم سردارو عبد الله بن ابي رئیس المنافقین دی خپل زویتا دا مسلمان عبد الله دی ته وصیت کړو چې کله هم زه وفات کیږم مړ شم یو خو دغه کار کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم قمیص ته هغه قمیص به ما ته راوړي. اگر چې د زړه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام تسلیم کړي نه و، نبی علیه الصلاۃ والسلام د خلاف خبرې وکولې، د اسلام ازلی دشمن و، ډېر زیات نقصانات اسلام ته یې ورکړي و دغه عبد الله بن ابي رئیس المنافقین. او چونکې په ظاهرا به دی ایمان راوړه او کلمه یې خولې په هغه باندې یلې وه، باقاعده نبي علیه الصلاۃ والسلام سره په دیني جنگي امورو کې مشاورت هم کول وسره کېناستو به ورسره هم. نو دوی د خپل بچي ته یو دغه وصیت وکړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم قمیص دی هغه قمیص به ما ته راوړي چې کله زه وفات شم قبر ته، او قبر کې به دغه قمیص کېږدوي. یو او که چېرې ته نه دغه کوشش کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام زما جنازه کومه دی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړي. بهر حال داسې کله هم دغه وفات شو. بچه سکوم دی عبد الله دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایلو چې یا رسول الله زما پلار وفات شو، خو زما پلار دغه یو وصیت و د ستاسو کوم کمیس دی هغه کمیس د خپل پلار قبر کې دغه ورسره کېږدوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات رحمدل و. یا رسول الله که چېرې تاسو نه دغه کېدلی شي جنازه ورباندې هم وکړه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خو هسې هم پته وه دغه منافق دی، نو خپل قمیص یې ورته ورکړو چې ورشه دغه کمیس
خپل پلار باندې دغه چیکړه دغه کیک دوا ور باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته وا زما په کمیس باندې دې ته هیڅ قسم هم راحت نه ملويږي دغه منافق دی. خو بیا هم ډېر زیات الحمدلله چا ورنه تپوس وکړو چې یا رسول الله دغه ولې د کمیس تا ولې ورکړل؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفرمایل د کمیس ما یو قسم قرض اوس دغه قرض د دې ولا ادا کړم. څنګه قرض وو؟ بدر په میدان کې زما سکم ترو عباس رضی الله تعالی عنہ سبات کې بیا دی ایمان راوړو چې د دې کمیس لیدلو او دغه عبد الله بن ابي رئیس المنافقین دیو بدن شو. عبد الله بن ابي د دې بدن شو د خپل منځ کې برابر وو. نو عبد الله بن ابي رئیس المنافقین دی خپل کمیس زما ترتا عباس رضی الله تعالی عنہ ته ورکړو. نو نن ما هغه قرض کوم دی دغه چیکړو دغه ادا دي د وجه نم ورکړو. بهر حال جنازې ته هم ورغلو چونکې دغه ډېر لوی سردارو د دې متبعین ډېر زیات وو. دي کې عمر رضی الله تعالی عنہ خبر شو. ډېر سخت طبیعت ولو جلیل القدر صحابي و. مخامخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فرمایلو یا رسول الله دغه کافر دی دغه مشرک دی منافق دی د دې جنازه ته څنګه کوي؟ او ډیر سخت الفاظ سره دا خبره وکړه. سید الله رسوله تا ته دغه پکار نه دی چې د دې جنازه ته وکړي نه منې کېدو. بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خو یا رسول الله د دې جنازه به نه کوي. دغه اسلام ته ډیر زیات تکلیفونه ورکړي دي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوی کې ورته عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي عمر جنازه ز په دې نیت باندې کومه دې سره ډیر زیات متبعین دي ډیر زیات خلق دي شاید زما د جنازې په برکت دغه ټول اسلام ته راشي ته په قرار شه. بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه نه خاموش. سکله هم جنازه وشوه جنازې نه بعد عمر رضی الله تعالی عنہ د خبرې تایید الله تبارک وتعالی وکړو او آیات بقاعده نازل شو. سدینه بعد به ته اس کله هم د یو منافق یو مشرک جنازه نه کوي. عمر جلیل القدر پیغام اغا صحابي عمر رضی امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کله هم بیا ټول عمر د منافق او مشرک جنازه بیا نه کړی او دغه رای د چا ولا وا عمر رضی الله تعالی عنہ او سخت بیت سمرو یو په مدینه کې یو منافق او یو يهودي دو په څه خبره باندې لنجر اغلا هغه يهودي ورته ویلو ستاسو پیغمبر ته ولاړ شو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا هغه فیصله واخلو سچا باندې هم فیصله وشوا بس هغه ومني او دغه يهودي سکوم دي د په حق باندې زمکه باندې لنجاوا او زمکه سکوم د يهودي ولاوه خو یو منافق دعوا کړی واس دای هم ولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د يهودي ولا خبره هم واوریدا او دغه شان هغه منافق ولا خبره هم واوریدا دواړو خبره واوریدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د يهودي په حق کې فیصله وکړه او منافق ته ویلو چې دغه زمکه دغه يهودي ولدي دغه تولا راسینا تولا نشه کېدل. هغه منافق سکوم دغه زړه صبرېدونه غور ته ویلو سرزاس عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورشو دغه باندې فیصله کوو ډیره خاطیغه ته ورشو ستر د خپل پیغمبر خبره نه مانی عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورشو. بهر حال دغه دواړه ورغلو واري ورته وور
څوک یو اے عمر یوه فیصله مو درته راوړې ده. یهودي ورته ویلو چې دینه مخکې د ستاسو پیغمبر ته هم موږ ورغلي وو، هغه زما متعلق فیصله کړې ده، خو د دې منافق ویلو سو عمر ته ورځو. نو هغه منافق دغه خیال و چې زه خو په ظاهرا مسلمان یم، شاید چې د مسلمانۍ د وجې نه زما په حق کې فیصله وکړي او دینه به زه ځمکه وګټم. بهرحال عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمیلو چې زه د ستاسو دواړو په منځ کې فیصله کومه، لږ کور ته نوځم بیا راوځم. ښه ډېره ښه دی، صحیح دی. کله کور ته نوتو توره یې راغستله، بار راووتو، هغه منافق ورته وایي څه عمره دغه څه کوي، توره ده راغستله. فیصله کوم که تاسو راغلي یو فیصله کوم. فورا لګې شو دغه منافق څه کوم ګردن دی د تورې سره یې کوزه یې راوغورځولو. څوک چې هم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فیصلې باندې راضي نه وي نو زغه انجام به دغه وي. نو منافقین راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. عمر رضی الله تعالی عنه زمون یو ورور قتل کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنه وغوښتل دغه تا څه وکړل؟ یا رسول الله بیا به هم دغه کار کومه، د ستا خبره څوک نه مني هغه انجام به دغه وي لکه کوم دې سره مه وکړه. عمر ته ډېره سختۍ وکړه، تاسو ته دغه پکار نه و، एकदम توره تار اغستل پکار نه و. د کې آیتونه راغلل، مفهوم یې انداسې دی څوک چې هم الله په خپل ذات باندې قسم وخوړو، څوک چې هم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ونه مني، انکار وکي، دغه فیصله ونه مني، نو دغه کافر دی. مراد یې دغه اوس عمر رضی الله تعالی عنه کار څه کوم کړی دی دغه بالکل په حق باندې کړی دی. زما عزتمند مسلمانانو، عمر رضی الله تعالی عنه څومره جلیل القدر صحابي و، صرف دا هم نه عاجزي ورکې څومره عاجزي وه. او په ژوند کې نبی علیه الصلاة والسلام بار بار بشارتونه ورکړي دي. په یو باغ کې نبی علیه الصلاة والسلام ولاړ دي، صحابه کرامو سره هم ولاړ دي. عمر رضی الله تعالی عنه راغلو، یا رسول الله عمر راغلی دی، ورشه اجازه ته هم ورکړه او زیره هم ورکړه، دغه جنتی دی. یوه خبره درته کوم هغه نه بعد بیا تقریر بس کوم. زما عزتمندو مسلمانانو، یو صحابي دی حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه، د نبی علیه الصلاة والسلام د سره به ټولې راز خبرې کولې. راز څومره هم راز خبرې دي، پټې خبرې دي، دا به حذیفه رضی الله تعالی عنه سره کول. کله هم دغه امیر المؤمنین جوړ شو عمر رضی الله تعالی عنه، نبی علیه الصلاة والسلام دور سکوم هغه وفات شوی و، او ابوبکر رضی الله تعالی عنه دور هم ختم شوی و، د دې دور راغو. نو دغه حذیفه ځان ته یې راوغوښتلو، اے حذیفه تو خو د عمر رضی ته خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم همراز وي، تا سره به ټولې پټې خبرې کولې. دغه راته ووایه څه منافقین تا ته معلوم وو، څومره هم منافقین وو. حذیفه رضی الله تعالی عنه ته وفرمیلو اے امیر المؤمنین دغه ټول منافقین دا لیست جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته راکړی و. او بیا یې ورته وفرمیلو چې دا خو تا سره راز دي، دغه به ما ته ونه وایې چې دغه منافقین څوک څوک وو. اے امیر المؤمنین دغه یو راز دی، دغه زه تا ته نشي ویلی، او که تا ته هم ووایم ته یو جلیل القدر صحابي داسې نه څه هر یو منافق نه ګردن ته چې کړې کټ کړې.
بیا ورته وفرمیل څه وایه راته ما خو صرف دا راته ووایه څه هغه منافقینو کې خو زما نام نشته. الله اکبر. دومره زیاته عاجزي ورکې موجوده وه، باوجود د دې نه څه زرې ورته راغلي اوس دغه به جنتي وي. لس نیم کاله بادشاهي وکړه او په دې دور کې ډېر زیات اسلام ته هغه فایده رسېدلې ده. او څه خبره کوي حذیفه رضی الله تعالی عنه ته چې ته د منافقینو لیست کې زما نام وګوره کسې زه خو منافق نه وم. دومره لوی لوی خلک زما عزتمندو تیر شوي دي. په هر حال عزتمندو مسلمانانو وخت هم پوره دی. د عمر رضی الله تعالی عنه په ژوند باندې څه خبرې مو وکړې. مقصد څه دی؟ مقصد دغه دی دغه محرم میاشت کومه روانه دی، پیله محرم باندې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه دغه چې شی دغه شهادت ورځ په دې ورځ باندې عمر رضی الله تعالی عنه دغه چې شوی دی دغه شهید شوی دی. ان دې مناسبت سره مو د عمر رضی الله تعالی عنه په ژوند باندې مو ستاسو مخکې مو مختصر غندې هغه تذکره وشوه. ان شاء الله که ژوند وي راتلونکي جمعې به یوم عاشورا متعلق دغه شان حسن حسین رضی الله تعالی عنه هغه څه کوم شهادت واقعا دی مغا به ذکر کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه.